راز د صداقت دے ہو تعلیم پا حقیقت کی اصل راز د صداقت دے خودی دا ہم حیا دا ہم مفہوم د شرافت دے خودی دا ہم حیا دا ہم مفہوم د شرافت دے خودی دا ہم حیا دا ہم مفہوم د شرافت دے دا آمن بسم الله الرحمن الرحیم. زه د آی سی ایم اس سکول پرنسپل. نن چونکې زمونږ د آی سی ایم اس فاونډیشن افتتاح او الحمدلله هغه ډېر په ښه طریقې سره الله پاک سرته ورسوله. نو زموږ د فاونډیشن مقصد صرف دا دی چې لکه موږ دلته یتیمانانو غریبانانو ته فری تعلیم ورکړو او په دې کې موږ سپیشل چې کومه دي د هغوی لپاره سپیشل افر لګولی دی چې یتیمانانو ته موږ مکمل بکس یونیفارم هر څه بالکل فری ورکړو او د غریبانانو خلکو لپاره چې کومه دی موږ په فیس کې 50% ډسکاونټ لګولی دی او د دې لپاره چې کومه دی زموږ پیرنټس چې کومه دی سپیشل زما والدي محترم چې هغه د دې ادارې اونرم دی او د دې فاونډیشن چې کومه دی صدر دی دا ټول ډونیشن موږ ته هغه کوي د خیره. نو زموږ مقصد دا دی چې زموږ په دې معاشره کې څونه یتیمانان دي څونه غریبانان دي چې دا د تعلیم د لارې نه محروم پاتې نشي. بل زموږ سره چې کومه دی ما ویل ایجوکیټډ او ایکسپرټ سټاف هایر کړی دی او د اعلی معیاري تعلیم لپاره. نو د اعلی معیاري تعلیم لپاره چې کومه دی د کوالټي ایجوکیشن لپاره سینیئر سټاف پکار دی ویل کوالیفاید سټاف پکار دی. الحمدلله آی سی ایم اس دا خبرې محتاج نه دی هغه د آی سی ایم اس سره چې کومه دی هغه سټاف بالکل موجود دی او زه امید ساتم چې ان شاء الله دا کال به زموږ بهترین ریزلټ وي او زما سره سټاف نه زه بالکل مطمئن یم او معیاري تعلیم به ورکوم. زما مقصد دلته شریک دی دا دی چې مونږ دینی تربیت پلس معیاري تعلیم په کوانټیټي باندې بالکل زما سوچ نشته. د دې لپاره چې کومه د هر کلاس کې به محسوس تعداد سره ماشومان لمه او د محسوس ټایم لپاره به زما اډمیشن اوپن وي. زما اډمیشن به د 30 اپریل 2025 پورې اوپن وي. د هغې نه پس به زما کلوز وي چونکې د پری پرایمري کې چې کومه د فلی لپاره زموږ هر ټایم به اډمیشن کېږي او د هغو لپاره موږ هم بکس پری مقرر کړي دي. الحمدلله زموږ د نننی پروګرام خو ډېر په ښکلي انداز سره وشو. څنګه چې د دې سکول اولنی سټیج کې د افتتاح کېده نو الحمدلله په هغه وخت کې هم د دوی نیت دا و چې دا یو خیرخواهي اداره وي د خلکو د خیر دپاره. زما خپل بچي هم په دې کې الحمدلله زیری تعلیم دي څه بچو پکې زما تعلیم کړی دی نو په دې معاشره باندې ډېر ښه اثر دی بالخصوص زموږ په محله باندې دوی د بچو تربیت هم ښه کوي الحمدلله د هغوی دیني او دنیوي دواړه تربیت ښه انداز کې کوي. چې کوم دوی نوی سټاف اخیستی دی بیا چې دی کوم فاونډیشن افتتاح کړې ده نو دا به زموږ د دې محلې لپاره د نورو خلکو لپاره ټول لپاره ډېر د خیرخواهۍ او د خیر ذریعه آی سی ایم ایس فاونډیشن چې څومره هم پروګرامز دي د دوی څومره هم سټاف دی د دوی څومره هم ټیچرز دي دا به زما د آی سافټ ارګنایزیشن د طرفه کمپلیټلی سپورټ په د دوی سره د هغې د لاسه د آی سی ایم ایس فاونډیشن د نظیر صاحب نه دی دا د کوم چې د دې مشران دي د دې نه دی دا د ټول سوات دی دا د ټولې مالې په جمع دی ټیک شو. نو چې کله یو کور وي په هغې کې هر یو کس د دې ذمهواري چې د کور خیال وساتي دغه شان چې کله دا فاونډیشن د ټولې علاقې شو نو د دې خلکو باندې اوس دا لازم شوه چې اب د دې ادارې د مخکې د پرمختګ د دې سوچ وساتي د دو دلته کې چې کوم واړه دي دلته کې چې کوم فیملیز دي ټیک شو هغه واړه د دې ټول مالي په جمع واړه دي د هغو دپاره د مخکې تعلیم مخکې سوچ د دې مخکې ماشوم د مخ پرتګ د دې ذمهواري د باقاعده صدر حیثیت لرم د آی سی ایم ایس د فاونډیشن سره او به حیثیت ټیچینګ ډایرکټر تعلق لرم د آی سی ایم سکول سره. امانکوټ کې دا سکول یو ښه فیسیلیټي ورکوي د معیاري تعلیم او د نوي جذبې سره دوی د نوي کال د سیشن آغاز کوي که خیري او زموږ چې څونه تجربه ده به حیثیت ایجوکیشنسټ او په ایجوکیشن فیلډ کې د ټریننګز ورکولو نو پوره زما د خپل طرفه دا یقین دی چې د دې ادارې به مخکې پرمختګ چې دی هغه په بهترین او په اعلی معیاري تعلیم باندې
پوره کیږي. مقامی طور والدینو ته زمونږ درخواست دی چې هغه راشي او د ادارې په خپله ویزټ وکړي، زمونږ سره میلاو شي، اداره وګوري او د هغې سره به د ماشومانو حوصله افزایي وشي او انشاءالله چې والدین چې دي هغه به د دې ځای نه مطمئن ځي که خیر. تھینک یو.